أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. مخکې آیتونو کې مسله د قیامت هغه ذکر شوه چې د دې ژوند نه وروستو یو بل ژوند هم را روان دی چې په هغې کې به فیصله کېږي که یو انسان د ایمان او عمل صالح سره دلته نه لاړ د هغه دپاره به قسمه قسمه نعمتونه به وي، جنتونه به وي، په هغې کې به هر قسمه خوراکونه وي او حورې غلمان به وي. او که یو انسان د ایمان او عمل صالح نه خالی لړو نو د هغه دپاره د جهنم اور دی چې د هغې خشاک هغه به انسانان او ګټې به وي. نو په دې کې مسله د آخرت او د قیامت هغه ثابته شوه، ځکه د بنیادی عقاید هغه د الله تعالی وحدانیت دی، د پیغمبر علیه السلام نبوت او رسالت دی، او دغه رنګې باس بعد الموت یعنی د مرګ نه وروسته ژوند، دا زموږ بنیادی عقیده او نظریه ده. نو هغه په مخکې آیاتونو کې بیان شو. اوس په دې آیت شریف کې الله تعالی د کفارو او د مشرکینو د قرآن نه د انکار کولو یو اعتراض هغه بیانوي، یو شبه هغه بیانوي او د هغې جواب هغه ذکر کوي. کفارو او مشرکینو به دا اعتراض کولو په قرآن باندې چې دا موږ نه منو چې دا د الله کتاب دی. ولې نه منئ؟ ځکه نه منو چې په دې کې د حقیر او د سپک سپک څیزونو ذکر دی، په دې کې د ماشي تذکره ده، مثال بیانېږي، په دې کې د مچ مثال بیانېږي، په دې کې د جولا مثال بیانېږي، د مچای وغیره. نو دا خو حقیر څیزونه دي او د الله تعالی شان او ذات دا خو ډېر لوی دی. نو دا خو د الله تعالی شان سره مناسب نه چې داسې د حقیر څیزونو مثال بیانوي. د دې نه دا معلومیږي چې دا د الله کتاب نه دی او دا پیغمبر علیه السلام د خپل ځان نه جوړی. نو په دې طریقه به د قرآن نه انکار کولو الله تعالی د دې اعتراض جواب په دې آیات کې ذکر کوي او هغه په دې شان سره ذکر کوي چې الله تعالی بعضې وخت کې د یو حقیر څیز مثال ذکر کوي د یو حقیر او سپک څیز دپاره. کله چې یو شی سپک وي هغه بیانوي الله تعالی، نو د هغې دپاره به مثال هم د هغې مناسبت سره بیانوي. دې ځای کې دا مثال ربیع ابن انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا مثال الله تعالی د دنیا دپاره بیانوي، د ماشي دا مثال د دنیا دپاره بیانوي چې د الله په نسبت باندې د دنیا څه قدر او منزلت نشته، لکه څنګه چې د ماشي حیثیت نشته، یو سپک څیز دی، دقسې د الله په نسبت باندې د ماشي او د دنیا حیثیت هغه نشته. او چې کله یو انسان نافرمانه شي، سرکشه شي، دی په رای راست باندې نه راځي، نو الله تعالی په هغه باندې د دنیا ورسمه کړي او سمې پې کولاو کړي. بس په دې کې په عیاشو کې، په نشو تماشو کې دی دقسې لګیا وي، مبتلا وي او په دې حالت کې دی دله مرګ راشي، آخرت تباه و برباد شي. نو که چېرې د دنیا قدر او منزلت لکه څنګه چې الله تعالی وایي تاسو سره د ماشي قدر نشته، د ماشي د وزر قدر نشته، نو دقسې ما سره د دنیا قدر نشته. که ما سره د دنیا قدر وی نو ما به بیا
د کافر ته سرکشه ته نافرمانه ته دوره ویړیا ورکول نه. نو د ماشي مثال دا الله تعالی د دنیا سره بیانوي. اوس دنیا چې کوم نو بعض روایاتو کې بعض آیاتونو دا معلومیږي چې دنیا نعمت ده او بعض آیاتونو کې د دې مذمت بیان کړی دی. الله تعالی پیغمبر علیه السلام فرمایي که شرع الله سره د دنیا قدر وي نو په کافر باندې به یو ګوټ اوبه نه وسکولی. نو په دې کې تطبیق دا دی چې کله دا دنیا د انسان د آخرت توښه وګرځي نو دا د ده دپاره نعمت دی. یعنی د دنیا وسایل او دنیا پیدا کول دا د شریعت موافق وي او دغه رنګې دی په هغې کې د شریعت موافق حقوق ادا کوي او بیا په دې کې دی عبادت کوي. د دنیا په وجه باندې دی د الله تعالی د یاد د ذکر د عبادت نه غافل نه شي او د ده په عقیده په نظریه باندې په اخلاقو باندې اثر ونه غورځېږي بلکې د ده په عقایدو کې په اعمالو کې نوره پختګي پیدا شي او ګټل هم صحیح دی استعمال هم صحیح دی. نو بیا داسې دنیا دا نعمت دی او کنه د دنیا په پیدا کولو باندې د انسان نه عبادات پاتې کیږي او دغه رنګ ایمان خرابېږي اخلاق خرابېږي او دغه رنګ د حلال حرام پکې تمیز نه وي. نو داسې دنیا چې کوم نو دا څه شی دی دا یو عذاب د انسان لپاره. نو دنیا چې کوم نو چې کله د یو انسان په زړه کې د دنیا محبت کینی نو دا د لپاره یو لوی مصیبت او عذاب دی. د دنیا محبت دا دی که د دنیا په نقصان باندې تا نه د الله تعالی احکامات پاتې کیږي چې وایي کوم زه دا موس پرېږدم یا زه دا نور احکامات د الله تعالی پرېږدم د دنیا را نه ځي دا کمیږي. نو بیا د دې نه دا معلومیږي چې ستا په زړه کې د دنیا قدر دی د دنیا محبت دی نو دا د ده لپاره یو عذاب دی او دا د ده لپاره نقصان دی څیز دی. او کنه د دنیا په تلو راتلو باندې د ده په اعمالو کې څه فرق نه راته د نه په عبادت نه پاتې کیږي او د ده په اخلاقو کې په ایمان کې په عقیده کې نظریه کې څه خرابتیا نه راځي په تلو او په راتلو د دنیا. نو د ده په زړه کې د دنیا هغه محبت نشته نو داسې دنیا دا د ده لپاره نعمت هغه وګرځي. نو دې ځای کې الله تعالی چې کوم نو د دنیا مثال دا د ماشي سره ورکوي چې الله تعالی چې کوم نو د الله تعالی په نسبت باندې د دنیا قدر داسې دی لکه څنګه چې ستاسو په نسبت باندې د ماشي حیثیت دی. تاسو سره د ماشي قدر نشته د ماشي د وزر قدر نشته دقسې الله تعالی سره د دنیا قدر او منزلت هغه نشته. نو مشرکینو به دا اعتراض کو چې دا د الله څنګه کتاب دی په دې کې خو کله د ماشي ذکر وي کله د جولاګي ذکر وي کله د مچ ذکر وي. الله تعالی چې کوم نو د دې جواب ورکوي چې الله تعالی داسې قسمه مثال بیانوي نو په دې مثال باندې الله تعالی نه شرمېږي. داسې قسمه مثال الله تعالی ستاسو د اعتراضاتو په وجه باندې نه پرېږدي. مثال د ممثل له موافق او مناسب به بیانوي. اوس مثال د مماثل یعنی بیانون کې موافق نه دی ځکه د الله ذات ډېر لوی شان دی خو دا مثال چې د څه دپاره بیانېږي د هغې سره مناسبت دی. نو په دې وجه باندې داسې قسمه مثال که الله تعالی بیانوي نو په دې باندې چې کوم نو الله تعالی شرمېږي نه او نه داسې قسمه مثال الله تعالی هغه پرېږدي. نو دې سره د مشرکینو او د کفارو د اعتراض هغه جواب هغه ذکر شو. نو فرمایي ان الله یقینا الله تعالی لا یستحیی حیا نه کوي نه شرمېږي. نو اوس دې ځای کې چې کوم نو حیا دا خو د مقتضیاتو د جسم سره تعلق ساتي. یعنی حیا هغه څیز کې وي چې د هغه دپاره جسم وي او زمونږ ستاسو خو دا عقیده ده چې د الله تعالی دپاره جسم نشته لکه څنګه چې زما ستا جسم دی الله تعالی موجود دی څنګه دی کم ځای کې دی. اوس دا د الله په علم کې دا زما ستا د علم د عقل د پوهې نه ماورا خبرې دي. نو د دې د وجې نه د الله تعالی زما ستا په شان جسم نشته. دا حیا او دا شرم خو چې دا خو زما ستا په شان د جسم کې معلومیږي. یو سړی وشرمېږي نو موږ ولکه پلانې وګوره وشرمېده پلانې ملامته شه پلانې بېعزته شه پلانې خوشحاله دی پلانې خفه دی. د خفګان د خوشحالۍ اظهار د انسان د تندي نه د چهرې نه معلومیږي. د الله دپاره خو داسې جسم نشته. نو چې جسم نشته نو بیا دې کې معنی به موږ څنګه کوو چې الله تعالی نه شرمېږي چې جسم ول نشته د شرم څه معنی ده.
نو مفسرین فرمایي چې د دې لازم معنی وکړو. لازم معنی ذکر د حیا ده او مراد تنه ترک ته. الله تعالی نه شرمېږي، څه مطلب الله تعالی نه پرېږدي، یعنی ستاسو په دې خبرو باندې د الله تعالی څه پروا نشته. داسې قسمه مثالونه الله تعالی نه پرېږدي بلکې بیانوي او د دې دپاره بیانوي چې کوم ایمان والا خلق دي انو د هغوی په ایمان کې په دې سره اضافه وشي، او چې کوم ګمراه خلق دي او دغه رنګه چې ضدیان او عنادیان دي انو د هغوی په کفر کې او په ضد او په عناد کې اضافه وشي، هغوی نورم په کفر کې ورمخکې شي. نو دا د دې دپاره الله تعالی بیانوي چې کوم خلق حق پرست دي د هغوی ته ایمانی استحکام نصیب شي، او کوم خلق چې باطل پرست دي هغوی په کفر کې نورم ورمخکې شي، په هغوی باندې نورم حجت هغه قایم شي. نو دې دا کې لا یستحیي معنی به په لا یترکو سره کوو. الله تعالی نه شرمېږي، ان الله لا یستحی یعنی ان الله لا یترکو، الله تعالی نه پرېږدي. د یستحی معنی به په نه پرېښودو سره کوو. ان الله بېشک الله تعالی لا یستحی نه پرېږدي ان یضرب دا چې بیان کی مثلا ما بعودة مثال د یو ماشي فما فوقها او یا د پاسه د دینه په معمولی والی کې په دناعت کې په حساعت کې، یعنی د دینه د پاسه معمولی سیز بیان مثال کې بیانې الله تعالی هغه نه پرېږدي. که د ماشي نه د پاسه یو معمولی شی او هغې دپاره د مثال بیانولو ضرورت راشي نو هغه هم نه پرېږدي، په دې باندې الله نه شرمېږي. اوس دې ده کې ضرب راغلی ان یضربه. ضرب په دریو معناګانو سره راځي. ضرب په معنی د وهلو سره هم راځي، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، او ضرب چې کوم دی نو په معنی د تلاش سره هم راځي، تلاش کول لټول. ضرب چې کوم دی نو په معنی د ځمکه باندې د سفر کولو هم راځي، او ضرب چې کوم دی نو په معنی د بیانولو هم راځي. په څلورو معناګانو دپاره راځي. اوس دې ځای کې دا ضرب دا په معنی د بیانولو راځي. بل ځای کې راځي ضرب الله مثل الرجلین، بیانوي الله تعالی مثال د دوو سړو. انو دې ځای کې کته وایي چې ضرب په معنی د وهلو د څه مطلب ضرب الله وهلی دی الله تعالی هغه دوه کسان نه، ضرب الله مثل الرجلین بیانوي الله تعالی مثال بیان کړی دی الله تعالی مثال دغه دوو کسانو، بیان کړی دی الله تعالی مثال دغه دوو کسانو. نو ضرب په څلورو معناګانو راځي، انو د هر ځای کې بیا مناسب معنا هغه ځای کې به کول پکاري. نو دې ځای کې د ضرب معنا د بیانول، مثال بیانول یعنی بیان کول، واضح کول. ان یضرب دا چې بیان کی مثلا ما بعودة مثال د یو ماشي فما فوقها یا د پاسه د دینه، یعنی د دینه کې یو معمولی شی د ماشي نه هغه هم بیانوي، په هغې هغه هم الله نه پرېږدي. فاما الذین آمنوا پس هر چې هغه کسان چې ایمان راوړی دی فیعلمون نو دی عقیده لري انه الحق چې یقینا دا حق دی من ربهم د طرفه د رب د دینه. دا بالکل د الله د طرف نه صحیح مثال دی، الله بیان کړی دی، ډېر مناسب بیان کړی دی. واما الذین کفروا هر چې هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی فیقولون نو وایي دی ماذا اراد الله څه اراده کړې ده الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال سره. دا مثال چې بیان کړه د ماشي دا د سره الله تعالی څه اراده کړې ده، الله څه مقصد د دې بیانولو سره. یضل به کثیرا ځکه د دې په زړه کې کجروي وي، کوږوالی وي، ضد وي، عناد وي، نو الله تعالی د مثال سره بیانولو څه کار دی. دا ولې داسې سپک غونته کسي مثال بیان دی؟ الله شان ته وګوره، د دومره سپک څیزونو مثالونه بیانوي. دا چې کوم خلک کفار دي انو هغوی داسې قسمه خبرې کوي. یضل به کثیرا ګمراه کوي په دې سره الله تعالی ډېرو لره، ویهدي به کثیرا او هدایت ورکوي په دې سره ډېرو لره. داسې قسمه مثال چې الله تعالی بیانوي نه ډېر پې ګمراه شي، هغه خلک چې د هغوی په زړه کې ضد او عناد دی هغوی پې ګمراه شي، او هغه خلک چې د هغوی په زړه کې انابت الی الله دی نو هغوی ته هدایت ملو شي. وما یضل به او نه ګمراه کوي په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان خلق. چې کوم انسان فاسق دی هغه به الله تعالی چې ځکه قرآن خو ټول هدایت دی، نور دی، رڼا ده، او انسان کې انقلاب راولي. دا خو انقلابي کتاب دی،
نو چې انقلابي کتاب دی انسان کې انقلاب راولي نو بیا ګمراه کېږي ورسره ولې نو الله تعالی وایي کوم انسان چې فاسق دی د حد نه دی بهر وتی دی د حد نه تېروتلی دی هغه به په دې سره ګمراه کېږي ولې فسق څه ته وایي خروج عن الطاعت د الله تعالی اطاعت نه چې یو سړی وتی وي د الله تعالی پولې ماته کړي وي دته فاسق وایي بیا یو فسق دی یو فجور دی فسق هغه کس ته وایي چې دی د الله تعالی نافرماني کوي خو کلم کلی نه کوي او فجور هغې ته وایي چې د الله تعالی نافرماني ښکاره باره کوي لکه بالفرض یو ځای کې د سپو کواړه ده ښکاره باره کېږي دغه رنګه چې کوم دی نو یو ځای کې د چرګانو کواړه ده یا د مړزو ده یا جواري ده او کلاو کېږي نو دې ته فجور وایي یعنی خپل هم چې نن په ګمراهۍ کې مبتلا دي او بل ته هم د ګمراهۍ دعوت ته چې راځئ یا دا مجلسونه وغیره شو دا ټول په فجور کې دا ټول فاجران دي او فسق دې ته وایي چې یو سړی اوس لکه موبایل کې لګیا دی څه ګوري څه ناروا څیز پکې ګوري او بل پرې راغی زر زر بدل کړي بس هلکه څه کې بس یاره داسې کتل مې د فیسبوک کې اوس هغه ناروا څیز زر پټ کړه د هغه نه یعنی یو ګناه کوي اوس د الله نه خو نشي پټولو خو د بل نه پټوي نو چې په پټه باندې ګناه مرتکب د ګناه کبیره وي ښکاره باره نه کوي دې ته فاسق وایي او چې کله یو سړی بالکل ښکاره باره چې کوم د الله تعالی نافرمانی کوي او بیا بل ته دعوت هم ورکوي نو دې ته فاجر وایي او ښکاره باره چې کوم انسان ګناه کوي یا د بل د ګناه سبب ګرځي الله تعالی داسې انسان ته معافي نه کوي وایي کل پیغمبر علیه السلام ارشاد مبارک مفهوم دی کل امتی معافی الا المجاهرین زما هر امتی ته به معافي وشي چې کوم مجاهر دی یعنی جهرن بهرن ښکاره باره ګناه کوي هغه ته به معافي نه کېږي دا بعضې خلک دي د ګناه په دې ماحول کې ډېر زیات ور وړاندې وي او مخکې وي او که ته ورته چې کوم دی نو دعوت ورکې یا ته د هغه مخنیوی کې نو بس سینه به تړوي مخامخ پاته راځي دا خو زموږ خپله خوښه ده چې موږ هر څه کوو دې سره ستاسو کار دی او زموږ یې کوو موږ د څوک راشي بندې بس هغه په خپله پښتو پکې راشي خپل انانیت پکې راشي خپل حمیت پکې راشي الان کې هغه خو ته یعنې ستا ایمان تحفظ کوي ستا د اعمالو تحفظ کوي ستا د عقیدې نظریې تحفظ کوي او ته هغه ته راځې مخامخ بریتونه ورته تاوې سینه ورته ډبې زه کوم راشي دې ما دې څوک بند کړي هغه ته بس ټیک ټاک کوئ نو بعضې خلک داسې او دا فاجران چې څومره هم دي که نه دا ټول سرکشه وي نو دی باندې بیا ټولو پړی سوسکی دی ته څوک غږ هم نه کوي ته پته چې دی خو هسې هم ډوب دی ما هم ځان سره ډوبوي نو په دغه وجه باندې چې کوم دی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کل امتی معافی الا المجاهرین زما هر امتی ته به معافي وشي خو چې مجاهر دی جهرن بهرن ښکاره باره د ګناه کبیره مرتکب دی دته به معافي نه کېږي الله تعالی دې موږ د دې فسق او د فجور نه وساتي نو الله تعالی وایي چې وما یضل به او نه ګمراه کوي په دې سره الله تعالی په داسې قسمه مثالونو سره الا الفاسقین مگر هغه خلک چې هغه فاسقان دي نافرمان دي د حد نه تېروتلي دي بیا ورته غوږ کېږدئ ان الله یقینا الله تعالی لا یستحیي نه پرېږدي ان یضربا دا چې بیان کی مثلا ما بعودة مثال د یو ماشي فما فوقها یا د پاسه د دینه فاما الذین پس هر چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان راوړی دی فیعلمون نو دی عقیده لري انه الحق من ربهم چې یقینا دا صحیح دی د جانبه د رب د دینه واما الذین کفروا او هر چې هغه کسان دي چې کفر کړی دی فیقولون نو وایي دی ماذا اراد الله څه اراده کړې ده الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال بیانولو سره یضل به کثیرا نو ګمراه کوي الله تعالی په دې سره ډېرو لره ویهدي به کثیرا او هدایت ورکوي ډېرو ته وما یضل به او نه ګمراه کېږي په دې سره الا الفاسقین او نه ګمراه کوي په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان نافرمانه خلک